په نننۍ ویډیو کې به موږ ټیک ټاک شاپ پریکټیکلی دا سیټ اپ کوو. الریډي تاسو سره ما د دې نه په مخکې ویډیو کې د ټیک ټاک شاپ دپاره چې کوم ریکوایرمنټس وو د انډیویجوال سیلر ټایپ دپاره او د کوپریټ سیلر ټایپ دپاره، مطلب د بزنس سیلر ټایپ دپاره، هغه دواړه تاسو سره ما شیر کړي وو. په ننني ویډیو کې به تاسو سره زه کمپلیټ د ټیک ټاک شاپ پریکټیکلی سیټ اپ دا به تاسو سره شیر کوم. او تاسو ته ما دا هم ویلي چې تاسو کله هم ټیک ټاک شاپ سیټ اپ کوئ د ځان لپاره، فار ایگزامپل تاسو د پاکستان نه یا د افغانستان نه ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړوئ، نو تاسو به وی پی ان هغه هم پیډ او وی پی ایس د ټول نه بهتر وی پی ایس دی، خو که تاسو وی پی ان هم یوز کوئ او پیډ وي نو تاسو هغه هم یوز کولی شئ. نو ټیک ټاک شاپ د سیټ اپ کولو لپاره پهله خو چې تاسو الریډي د پاکستان یا افغانستان نه جوړوئ نو تاسو به ال ال سی یا ال ټي ډي د یو کې لپاره دا به تاسو ځان لپاره جوړه کړې وي، او که نه تاسو انډیویجوال جوړوئ، تاسو هلته کې څوک رشته دار وي په یو کې یا په یو ایس کې د هغه په ډیټیل جوړوئ نو تاسو به انډیویجوال هم جوړولی شئ. نو سمپل تاسو به دا کوم لینک چې تاسو ته ښکاري یا دا تاسو ډایرکټ په ګوګل کې هم لیکلی شئ، خو زه به یې دلته نه کاپي کړم او تاسو به لاړ شئ دلته به پیسټ کړئ په ګوګل کې. کله چې تاسو ګوګل کې پیسټ کړئ تاسو ته به دا انټرفیس کولو شي. دلته نه تاسو خپل ټیک ټاک شاپ چې کوم اکاونټ دی هغه تاسو سیټ اپ کولی شئ. نو تاسو خپل د کنټري لوکیشن په کوم ځای کې تاسو ټیک ټاک شاپ جوړوئ هغه تاسو دې ځای هم چینج کولی شئ. تاسو ته دا یونایټډ سټیټ چې کوم ځای کې ښکاري دې مارکیټونو ټولو کې تاسو ځان لپاره ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړولی شئ، خو د هغې خپل ریکوایرمنټ دي د هر مارکیټ. کلاس کې به تاسو ته زه یونایټډ سټیټ چې کوم اکاونټ سیټ اپ دی زه به تاسو ته هغه ښوم. سمپل تاسو دلته نه سٹارټ سیلینګ باندې هم کلیک کولی شئ. دلته نه هم تاسو خپل ټیک ټاک شاپ اکاونټ سیټ اپ کولی شئ او تاسو دا جوین نو چې کوم بره ښکاري دلته نه هم تاسو کولی شئ. فار ایگزامپل دې دواړو کې تاسو به هر یو باندې کلیک کوئ، موږ به جوین نو باندې کلیک کوو. اوس په ټیک ټاک شاپ سیټ اپ کولو کې د ټولو نه پهله دلته تاسو نه فون نمبر یا ایمیل غواړي. نو فون نمبر نه تاسو خپل هغه ایمیل یوز کولی شئ کوم ایمیل چې تاسو ټیک ټاک شاپ د بزنس لپاره کوم جیمیل تاسو جوړ کړی وي. سمپل تاسو دلته هغه جیمیل ورکړه. دا زه تاسو صرف یو اگزامپل در کوم، تاسو صرف زه د ټیچینګ لپاره دا کوم، نور باقي دا زه شاپ نه جوړوم، دا صرف تاسو ته د ښودلو لپاره. نو ما پکې دا یو رینډم جیمیل ورکړه، کنټینیو باندې مې کلیک کړه او دلته ما ته اوس وي چې ته دا شاپ په کوم کنټري کې جوړوې. صحیح شو، مطلب ته په ټیک ټاک شاپ باندې سیلینګ په کوم کنټري کې کوې، ته د کوم کنټري لپاره شاپ جوړوې. نو دلته نه تاسو سلیکټ کولی شئ انډونیشیا، ملیشیا، تایلینډ، دا ټول هغه مارکیټس دي چې په دې کې ټیک ټاک شاپ نن سبا تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ. نو موږ د کوم ځای لپاره جوړو، فار ایگزامپل دا موږ جسټ یو اگزامپل دی، نو موږ به یونایټډ سټیټ تاسو د خپل حساب سره په دې کې یو مارکیټ سلیکټ کولی شئ او په تاسو خپل اکاونټ دا جوړولی شئ. کله چې تاسو دلته مارکیټ سلیکټ کړئ نو مخکې ته به تاسو په کنفرم باندې کلیک کړئ. دلته دوی دا د دې سیکورټي لپاره دا یو دغه غواړي، د سیکورټي تاسو کلیر کړئ. نو تاسو دغه ایمیل کوم جیمیل چې تاسو ورکړی هغه جیمیل ته به یو کوډ لاړ شي. سمه ده، جیمیل نه تاسو کوډ کاپي کړئ. سمپل دلته زما جیمیل ته کوډ راغلی دی، کوډ تاسو انټر کړئ او په خپله تاسو نه مخکې پاسورډ غواړي، چېرې د دې ټیک ټاک شاپ دپاره تاسو پاسورډ کېدی. تاسو دلته چوز یور اون سلیکټ کړئ او په دې کې دلته خپل پاسورډ سیټ کړئ. صحیح شو، اوس زه به رینډم یو پاسورډ ورکړم. دلته ما په دې کې پاسورډ ورکړه، سیم تاسو به هم د خپل اکاونټ لپاره یو پاسورډ سیټ کړئ. کنټینیو باندې کلیک کړئ. بل یو خبره زما یې رشې وڅنګه تاسو ته ما مخکې ویلو چې تاسو کله هم اکاونټ جوړوئ نو تاسو به هغې لپاره وی پی ان یا وی پی ایس دا به تاسو کنیکټ کوئ، خو هغه پیډ وی پی ان. دلته ما فری وی پی ان کنیکټ کړی دی، تاسو ته ښکاري اوربن وی پی ان دی ما فری کنیکټ کړی دی، ځکه تاسو ته صرف د ټیچینګ پرپز لپاره تاسو ته زه دا ښیم. نو باقي دلته زه شاپ نه جوړوم. ټیک ده، دلته ما فری وی پی ان کنیکټ کړی، تاسو ته دا بره ښکاري ایکسټینشن ما لګولی دی. تاسو به پیډ وی پی ان یا وی پی ایس دا به تاسو یوز کوئ کله چې تاسو ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړوئ. ټیک ده، اوس په نیکسټ سټیپ کې به تاسو دا انټرفیس کولو شي. کله چې تاسو پاسورډ انټر کړه، تاسو خپل شاپ له پاسورډ ورکړه، اکاونټ له د ټیک ټاک شاپ اکاونټ له تاسو کله پاسورډ ورکړه نو تاسو سره به دا انټرفیس شیر شي. تاسو ته څه وي چې دې کې تاسو کم یو یې، سیلر یې، ریسیلر یې، ایکسپلورر یې، ډراپ شیپر یې، افیلیټ مارکیټر یې او ادر دی. ټیک شه، زمونږ زیاتره دغه څه وي چې زمونږ زیاتره ریسیلر وي. ټیک ده، موږ هغه پروډکټ چې هغه موږ په خپله فار ایگزامپل نه جوړو. که تاسو دلته یو خبره یاد ساتئ که چېرې تاسو پرایویټ لیبل کوئ نو پرایویټ لیبل لپاره تاسو سیلر اکاونټ جوړوئ نو تاسو به دلته سیلر باندې کلیک کوئ. صحیح شو، او که نه تاسو وایټ لیبل کوئ یا ډراپ شیپینګ کوئ، که ډراپ شیپینګ کوئ نو بیا به هم تاسو ډراپ شیپر نه سلیکټ کوئ، بیا به هم تاسو ریسیلر سلیکټ کوئ. ټیک ده، د پرایویټ لیبل لپاره به تاسو سیلر سلیکټ کوئ او د وایټ لیبل او ډراپ شیپینګ لپاره به تاسو ریسیلر سلیکټ کوئ. ټیک ده، چې کله دا تاسو سلیکټ کړه دلته په نیکسټ باندې کلیک کړئ. اوس دلته کې ستاسو نه د بزنس ټایپ غواړي. صحیح شو، چې ته ایز انډیویجوال دا اکاونټ جوړوې که نه تا سره ای ان نمبر شته دی یا تا سره بزنس ستا رجسټرډ دی. دلته اوس تاسو د یو څیز ته به خیال کوئ چې که چېرې تاسو په خپله په یو ایس کې یا په یو کې موجود یې او تاسو اکاونټ جوړوئ او تاسو کمپني نه ده رجسټرډ نو تاسو په انډیویجوال باندې کلیک کړئ. ټیک شو، اوس که چېرې ستاسو کمپني رجسټرډ وي نو تاسو بیا په څه باندې په کوپریټ باندې کلیک کړئ. ټیک ده، او که نه چېرې تاسو د پاکستان نه یا د افغانستان نه تاسو ځان دپاره اکاونټ جوړوئ او تاسو اکاونټ ستاسو یو رشته دار دی یا ستاسو یو دوست دی هغه په خپله په یو کې یا په یو ایس کې موجود دی، د هغه په ډیټیل تاسو جوړوئ او د هغه سره کمپني نشته دی نو تاسو بیا هم انډیویجوال سلیکټ کوئ.
او کنه هغه کمپنی رجسټرډ ده تاسو بیا کوپریټ سلیکټ کوئ. او بل خبره دا ده چې کچری تاسو الته هیڅوک هم نشته لري، تاسو ځان لا د پاکستان یا د افغانستان نه اکاونټ جوړوئ، تاسو به د هغې نه مخکې کمپنی رجسټرډ کوئ لازمي. صحیح ده چې کله تاسو کمپنی رجسټرډ کړه او تاسو بیا دې سټیپ ته راورسئ، کله تاسو اکاونټ جوړوئ دې سټیپ ته راورسئ دلته به تاسو بیا کوپریټ باندې سلیکټ کوئ. ټیک ده ځکه چې کله تاسو هلته کې څوک نشته دی، تاسو د بل چا ډیټیل نه یوز کوئ، خپل ډیټیل یوز کوئ، په خپله ځان ته اکاونټ جوړوئ، نو مخکې به تاسو کمپنی رجسټرډ کوئ، که هغه تاسو په یو کې وي او که نه په یو ایس کې وي. بیا به تاسو دلته به د کارپوریشن باندې کلیک کړئ. ټیک ده او مخې ته به نیکسټ سټیپ باندې لاړ شئ. اوس دلته چې تاسو کومه کمپنی رجسټرډ کړې ده نو د هغې کمپنۍ نوم به تاسو دلته ورکړئ. فار ایگزامپل زه تاسو ته جسټ یو ایگزامپل در کوم. ټیک ده دلته زما چې کومه کمپنی رجسټرډ کړې ده ایگزامپل په طور باندې هغه څه ده SRS رویل د هغې فار ایگزامپل نوم دی، په دې نوم باندې ما بزنس رجسټرډ کړی دی. اوس به دلته زه د خپلې زما چې کوم د LLC کې کوم ایډرس یوز شوی دی زه به هغه ایډرس دلته کې ورکوم. ټیک شو. دلته به تاسو سیم دغه شان د خپل بزنس ایډرس ورکړئ. دا ایډرس به ستاسو په LLC باندې موجود وي. کله چې تاسو د بزنس لپاره کومه LLC جوړه کړې وي یا تاسو LTD جوړه کړې وي د UK د بزنس لپاره، نو تاسو به د هغې ایډرس دلته ورکړئ. ټیک شو. دلته ما پکې دا رینډم ایډرس ورکړه صرف تاسو د ښودلو لپاره. بیا دلته به تاسو خپل ویریفای بزنس ډیټیل دا به تاسو ویریفای کوئ هم. ټیک ده دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو نه ډاکومنټس وغواړي، ډاکومنټس به تاسو ورکړئ. ټیک ده څنګه تاسو مو تاسو ویریفای باندې کلیک کړئ دلته به تاسو نه ډاکومنټس وغواړي. ټیک ده چې کله تاسو دلته کې د LLC چې کوم IRS والا ډاکومنټ تاسو به دلته هغه ډاکومنټس اپلوډ کړئ. دې ځای باندې کلیک کړئ ډاکومنټ چې کوم ځای کې پروت دي کمپیوټر نه هغه به اپلوډ کړئ بس او سمپل سبمټ کړئ. او دلته به خپل چې کوم تاسو ته د US د ګورنمنټ طرف نه کوم نمبر میلو شوي هغې ته امپلویر آیډنټیفیکیشن نمبر EIN نمبر وي، هغه هم تاسو چې کله LLC رجسټرډ کړي وي په هغې کې دغه EIN نمبر موجود وي. ټیک شو. تاسو به هغه EIN نمبر ورکړئ. اوس دلته به تاسو نو سلیکټ کړئ. صحیح ده. ډو یو هیو ا پیرنټ کمپنی تاسو به څه نو مطلب زما دویمه کمپنی نشته دغه یو کمپنی مې ده د دې لپاره ده. دلته به تاسو دس از ا بزنس اونلی ایډرس نو تاسو به دا یس کړئ. دلته به EIN نمبر خپل ورکړئ. ټیک ده. او زه داسې رینډم ورکوم د ځان نه مې ورکړل لکه دا اوس ستاسو د ښودنې لپاره دي. نیکسټ باندې کلیک کړئ. نیکسټ سټیپ کې دلته تاسو ته څه وي چې دلته کې هاو ویل یو ویریفای یور آیډنټیټي مطلب دلته کې د سیلر په باره کې چې کوم ډیټیل دی هغه غواړي. ټیک شو. تاسو ته ما ویلي په ټیک ټاک شاپ کې ریسټریکشن ډېر زیات دي. ټیک ټاک شاپ زیات تر هغه نفر جوړولی شي کوم چې په هغه کنټري کې په خپله پاتې کېږي ریزیډنټ دي. لکه اوس مثال په طور باندې تاسو په ټیک ټاک شاپ په USA کې جوړوئ نو د USA ریزیډنټ چې تاسو یې نو تاسو هلته جوړولی شئ. که تاسو بیا مثال په طور باندې USA کې ریزیډنټ نه یې نو تاسو ډېر په مشکله سره جوړېږي. ټیک ده. دلته دا څه وي هاو ویل یو ویریفای یور آیډنټیټي نو تاسو دلته US والا سره چې کوم دی هغوی سره خپل یو SSN نمبر وي. ټیک ده. دلته تاسو SSN نمبر هم ورکولی شئ خو چې کله تاسو کمپنی رجسټرډ وي نو کمپنۍ رجسټرډ کې تاسو دلته ITIN نمبر هم ورکولی شئ. ټیک ده. تاسو ITIN نمبر ورکړه بس دا ته کمپنۍ رجسټریشن والا سره ITIN نمبر وي تاسو دلته ITIN نمبر ورکولی شئ. دلته تاسو خپل نوم ورکړئ. ټیک ده. فار ایگزامپل دلته زه خپل نوم ورکوم، خپل ډیټ اف برث ورکړئ چې کوم ستاسو صحیح ډیټ اف برث دی هغه به تاسو ورکړئ. دلته زه ستاسې رینډم ورکوم. ټیک ده. بیا ستا ریزیډینشل ایډرس دی. اوس دلته به تاسو د یو څیز خیال ساتئ که چېرې تاسو د پاکستان یا د افغانستان نه اکاونټ جوړوئ نو په ریزیډینشل ایډرس کې به تاسو د پاکستان او د افغانستان ایډرس نه ورکوئ. ټیک ده. دلته به تاسو هغه ایډرس ورکوئ کوم چې ستاسو په کمپنۍ ایډرس دی. او که نه تاسو د داسې کس په ډیټیلو باندې اکاونټ جوړوئ چې هغه په خپله پاتې کېږي په امریکا کې نو دلته بیا تاسو سمپل د هغه ایډرس ورکوئ. ټیک ده. ایډرس نه بعد دلته څه وي از د پرسن منشن ابو ان الټیمیټ بینیفیشل آنر مطلب وي چې دا کوم دلته کې تاسو ډیټیل ورکړه نو دا د دې کمپنۍ آنر دی تاسو به څه وایئ چې یس مطلب دا د دې کمپنۍ څه دی آنر دی. نیشنلټي د کوم ځای ده نو نیشنلټي چې تاسو ته الریډي دلته بیا یو خبره ده چې که چېرې تاسو په خپله په یونایټډ سټیټ کې پاتې کېږئ یا د اکاونټ تاسو چاله جوړوئ هغه په یونایټډ سټیټ کې پاتې کېږي نو دلته به تاسو یونایټډ سټیټ سلیکټ کوئ. ډز یور بزنس هیو اني ادر UBO ته به وایئ چې نو مطلب د دې بزنس بل ادر مالک شته دی مطلب د دې بل آنر شته دی تاسو به وایئ چې نو. نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته اوس ایډرس غواړي دې کې زه رینډم ایډرس ورکوم. صحیح ده. دلته چې تاسو کله ریزیډینشل ایډرس ورکړئ که تاسو خپله جوړوئ ستاسو LLC ده نو دلته تاسو د LLC ایډرس ورکوئ او که نه چېرې تاسو داسې نفر له یا داسې کس له جوړوئ چې هغه په خپله هلته په یوز کړي دلته بیا تاسو سیم د هغه ایډرس ورکوئ. خو کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ نو چې تاسو په LLC جوړوئ نو دا پس چې کوم بزنس ډیټیل دی په دې کې هم تاسو کمپلیټ د LLC ډیټیل ورکوئ او دلته هم تاسو کمپلیټ د LLC ډیټیل یوز کوئ خو صرف نوم به دلته خپل بیا یوز کوئ. او که نه چېرې دا تاسو داسې کس له جوړوئ اکاونټ چې هغه په خپله په US یا په UK کې موجود دی بیا به ټوټل ډیټیل د هغه په بزنس ډیټیل کې هم د هغه ډیټیل یوز کوئ او په دې پرایمري ریپرزنټیټیو کې به هم د هغه ډیټیل یوز کوئ. ټیک ده. نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ. دلته اوس راغله شاپ انفارمیشن ته تاسو راغلی. دلته تاسو چې ستا د شاپ نیم به څه وي. ټیک ده. نو شاپ نیم هم ته ځان ستا خپله مرضي ده ستا د شاپ نیم چې ستا څنګه خوښ وي هغه ولغدلی شي. فار ایگزامپل دلته ما ایگزامپل په طور باندې SRS رویل ورکړه. ټیک ده.
دلته اډ شاپ لوګو که تاسو سره لوګو وي نو دلته تاسو الریډي ډایرکټ هم اډ کولی شئ او که تاسو سره شاپ لوګو اوس په دې ټیم کې نه وي کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ تاسو په شاپ لوګو وروسته هم دې ته اپلوډ کولی شئ او اډ کولی شئ پکې باقي نوم هم تاسو وروسته بیا چینج کولی شئ پرایمري پروډکټ مطلب چې ته کم پروډکټ خرڅوئ صحیح شو کومه کیټګري کې به ته پروډکټ خرڅوئ په دې کې تاسو هر یو سلیکټ کړئ فار ایگزامپل تاسو شوز سلیکټ کړه او تاسو بیا وروسته کچن پروډکټ خرڅوئ نو هم څه مسله نه کیږي په دا جسټ صرف د دوی یو ریکوایرمنټ دی بیا سکیور ساین ان اپ ته تاسو ته بس ساین ان اپ مطلب ته دا اکاونټ چې کله کولاوي نو ته په دی جیمیل باندې کولاوي او کنه په فون نمبر کولاوي یا وټ ایور ته بل جیمیل ورکړل دلته نو ته بل جیمیل ورکول شي او دلته کې مونږه دا خپل سیم جیمیل یوز کوو کوم جیمیل چې الریډي مونږه په سٹارټ کې ورکړو ټیک ده دلته تاسو نو فون نمبر غواړي فون نمبر کې تاسو سره نوی تاسو د وای کی نه وای کی چې کوم پلیټ فارم دی یا call.com یو پلیټ فارم دی دا غي تاسو ځان ته فون نمبر پرچیز کولای شئ هغه ته او ټی پی راځي کله چې تاسو د وای کی نه یو فون نمبر پرچیز کړئ سیم هغه فون نمبر به تاسو ته ورکړي ټیک ده تاسو فون نمبر ورکړه سند کوډ باندې کلیک کړئ دلته به راشي تاسو ته هغه فون نمبر ته کوډ لاړ شي هغه کوډ به تاسو دلته انټر کړئ صحیح شو چې کله تاسو هغه کوډ انټر کړئ بیا تاسو سمانه کلیک کړئ په نیکسټ باندې کلیک کړئ کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته ما سره فون نمبر نشته دیجه فور تاسو ته ما اوه اوس باقي تاسو د اسانتیا لپاره کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو به دې سټپ ته لاړ شئ دا کوم چې ریویو اپلیکیشن والا سټپ دی صحیح ده کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به ریویو اپلیکیشن ته لاړ شئ اوس ریویو اپلیکیشن کې څه وي دلته کې سمپل تاسو کوم دا ډیټیل انټر کړئ بزنس ډیټیل ته انټر کړئ پرایمري ریپرزینټیټیو ډیټیل ته انټر کړئ او شاپ انفارمیشن مطلب شاپ نیم او لوګو ته اډ کړه او دا ټول ډیټیل به تاسو ته بیا د لاست کې شو شي دا فورث سټپ چې کوم دی صرف زموږ سره ریویو دی مطلب کوم ډاکومنټ چې تا پرووایډ کړی دي هغه ډاکومنټ به ته دوباره ریویو کې ته به وګورئ چې غلطي به شته دي یا نشته دی بګي بس هغه نه بعد به سمپل تاسو راشي چې سبمټ فار ریویو نو ته به دا خپل چې کوم ستا ډاکومنټس دي او ټول ټیک ټاک شاپ ته سبمټ شي بیا چې کله هغه ریویو کی دا هغه نه ستا جیمیل ته یو میسج راشي چې پای کې تاسو ته دا ویلي چې تاسو اکاونټ اپروو شه یا تاسو اکاونټ نه دی اپروو شوی په کوم ډیټیل کې تاسو مسلې هغه ډیټیل به پکې منشن کړی چې په دې ډیټیل کې مسله دا تاسو ټیک کړئ چې تاسو هغه ټیک کړئ دا هغه نه تاسو ټیک ټاک شاپ دا به اوپن شي سمپل لازم غره ټیک ټاک شاپ د سیټ اپ کول ویډیو په دې طریقې سره تاسو خپل ټیک ټاک شاپ سیټ اپ کولی شئ